बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब वेलकम हर कलियो बखैर अली स्कूल मिनवाल को दरून खिदमत की पे बली बेहतरीन वीडियो सरा गला वफा फल चैनल कुंजल ऑफिशियल चैनल ला हाजिर दे उम्मीद करें मिनवाल की तास को बरोबर बराबर ये जन हर एक खाला नौफा नबा पंद्रह पटाटा जल्दी गानी मर्जी अखले मिनवाल दिन मत के चकम वीडियो मुसास दरून खिदमत के द शेर व शायरी आगा उड़ान निकला नो द दिन पस चिदिन हम ताव सरा सदासी अशार चिदिन आगा बमुन इंशाल्लाह उड़ान निको द सर उस्ताद मोहतरम फजल रबी नसीम से आप तरह के सवाबे नदी पजल बानी हम भी अरमान दे ची तासु जमुन इज्जत रागली और मिनवाल सरा जमुनगा दा खबरे शेयर कवई मुंगा हम पर इज्जत बानी बेर सिदी पैगम दी सर शेयर को मैं बिल्कुल मुंगा राजुल उस्ताद मोहतरम फजल रबी नसीम से आप तरह के सवाबे दी तरफ था ची दी कुल मिनवाल सरा सशे शेयर को वाली राजा जी दाते जे द खपलो ग्रानो मिनवालो बदरुल खिदमत की यो मजमून वड़ांदे कोम او د دې مضمون عنوان دی ماتش په نوم پیژني زه داسې عادت لرم چې چېرته هم یو ښکلی ځوان ووینم چې د سکول یا د کالج نه را روان وي چې مستقبل یې ماته ښه ځلېدونکی او روښانه ښکاره شي چې ماته په هغه کې د انسانیت یو صلاحیت هم ښکاره شي نو زه اول د هغه د لاسونه کتاب اخلم او بیا ترې د ښکلې ځوانۍ ښکلې جذبې په مزه راښکم او د خاورو سره یې خاورې کوم زما په داسې ځوان کې د ښکلي مستقبل د ښکلې صلاحیت سره بلکل نه لګي د داسې ښکلي ځوان نه زه د مور او پلار قدر داسې هېر کړم چې بیا اړو د هغې څه خیال هم نشي کولی پښتو سیالي ننګ ناموس غیرت او حیا دا سیزونه ماته ډېر بدرنګه سیزونه ښکاري زما د دې سیزونو سره بلکل نه لګي د شرافت د ژوندون نه مې ډېره کرکه کېږي دا ټول سیزونه مې خوښ نه دي دا ټول سیزونه ډېر فضول سیزونه دي زه په ظاهره باندې د مستۍ او سرکشۍ زیر یم خو په حقیقت کې د انسان د بربادۍ خبرلوس یم که ته ماته د لستوڼې مار وایې نو دې کې شک نشته که ته ماته د ژوند د فریبونو خار وایې نو خبره دې رښتیا ده او که ته ماته د زړه د دردولو یار وایې نو حقیقت دی او که ته ماته د خدای د ناراضګۍ ګزار وایې نو خبره دې په ګل بدله ځکه چې زه په یو کور کې دوه وروڼه هم په خپلو کې د یو بل سره جنګولی شم ماته د یوې خوشحاله کورنۍ تباه کول هم راځي ما ته زوی د پلار نه او پلار د زوی نه بېلول هم راځي ما د ډېرو ځوانانو ښکلې ځوانۍ د خاورو سره ایرې کړي ما د ډېرو ځوانانو ښکلې ځوانۍ خاورې ایرې کړي ما د ډېرو خلکو لاسونه د چا لمنې پورې محتاج کړل ما د انسان یو ویښته د بل انسان محتاج کړو ما کې د انسان د شرمولو ډېر صفتونه موجود دي او داسې ډېر عادتونه راکې شته چې اړو د چا په کار نه راځي زما د لاسه ډېر ښکلي ځوانان د کلي کامه وتښتېدل د ډېرو خویندو میندو سرونه وشوکېدل زما د لاسه ډېر ښکلي ځوانان په کور کلي کې وشرمېدل زما د لاسه حالات ډېر غلي او مایوسه شول ما هر انسان د خپل ځان په ویر باندې اخته کړو هر سړی نن د خپل کور غم جاړي او چې په کور یې راشي نو بیا د ځان خیر وغواړي ما په ټول جهان باندې د غم تیارې راخورې کړي زما د غم تیارې تر ډېرې لرې پورې مشهورې دي د دنیا په هر چم او هر کوڅه باندې د ویر ماتم دی زما د لاسه د مینې ډېرې جنازې ووتلې او اوس هر طرف ته د نفرتونو دوران دی ما د دشمنۍ سپېره هوا په هر طرف او په هر ویښته باندې راخوره کړه ما په اسمان کې د مایوسۍ بورې وریځې راخورې کړې زما د لاسه خو هېچا نن د غریبۍ د لاسه علاج نه ورځي زه یو داسې لاعلاجه مرض یم زما د لاسه نن خلکو خپل کورونه پرېښودل او کډه یې چېرته بل خوا وکړي زما د لاسه خو نن د یارانو محفلونه هم تنګ دي ما ستا په کلي کې نن د هر چا عزت سره لوبې وکړې زما د لاسه خو په کورونو کې نن د پلارانو د لاسه خپل اولاد تنګ دی او کورونه خو پرېږده ځکه چې کورونه خو ډېر واړه وي زما د لاسه خو نن د دنیا ډېر لوی قامونه تنګ دي دا ټول زما کمال دی زما فن دی زما هنر دی زه ډېره لویه تجربه لرم
زما قد دومره اوچت دی چې ستا د قانون واړه واړه لاسونه هم زما اوږې ته نه رارسي او زما خپل لاسونه دومره اوږده دي چې ستا په منډانو کې مې هم ځان له ځای په ځای خاښونه جوړ کړي دي هم ستا په دې کلي کې ستا د کلي ډېر خانان زما مرسته ملګرتیا کوي واړه واړه خلک زما مخه نه ویني زما تعلق د ډېرو غټو غټو خلکو سره دی ته ګورې نه چې هر ماښام ستا د کلي ټول برجونه آباد وي او په ډېرو ځوانانو باندې ټول کلي خپل اعتماد بایللی وي او ستا د چم په هره کوڅه کې دومره شور وي چې هیڅ حکم د چا فریاد ته غوږ نه ږدي او ستا د کلي په هر چم باندې یو لوی فساد راخور وي ما ستا د ښکلې معاشرې ته ډېر دردېدلي تکلیفونه در ورسول ما تا ته خپل ډېر خراب صفتونه در وښودل خو ای د دې هوښیار دور پاګله ته اوس هم ما نه پېژنې ته اوس هم د خپل کمکلتوب د تورې پردې شاته زما تت سوري ته په بکو ګورې او ته ما بیا هم نه پېژنې اول ما ته په دواړو غړېدلو سترګو باندې نیب وګوره او بیا په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې زه څه یم ما وپېژنه ځکه چې زما په پېژنګلو کې ستا لپاره ډېره لویه ښېګڼه ده که زه دې وپېژندم نو خپل ځان به هم وپېژنې او خپل ژوند به هم وپېژنې او د دنیا ډېر خلک به دې وپېژني او که زه دې ونه پېژندم نو د خپل ځان او د خپل ژوند نه دې د نن د لاس ووینځه او پاتې شو دنیا نو د دنیا خلک خو ډېر غیر غماز خلک دی چې ته خپل ځان په خپله نه پېژنې نو سبا به دې د دنیا نور خلک څه وپېژني ای د دې هوښیار دور پاګله ما تا ته ډېره ساره ښکله چې ته به ما وپېژنې خو ستا په عقل د سادهتوب دومره پردې راخورې دي چې ته په خپله خپل ځان نه پېژنې نو ما به څه وپېژنې چې ته مې نه پېژنې نو زه درته دا خپل ځان په خپله در پېژنم ما ته نشه وایي نشه او نشه هغه نشه چې ډېره ناپاکه نشه زه دومره خطرناکه نشه یم چې لکه د تورو خامار د زهرو ډکه یم او ستا د معاشرې په ورانولو کې مې ډېره بېباکي کړې ده ځکه هر څومره خطرناکه یم خو زه بیا هم پایم او پایم ځکه چې د دې قام په بچو کې ما هېڅ غیرت ونه لیدو او زما د ختمولو جرأت په هېچ چا کې هم پیدا نه شو والسلام. ډېره مننه ډېره شکریه چې تاسو خپل مختصر کلام زموږ مینوالو سره وړاندې کړ ډېره زیاته شکریه ادا کوو او د دې عنوان ما ته شپه نوم پېژني نو مینوالو دا کلام چې دا خاص کر د هغې خلکو لپاره کوم چې نوجوانان دي دا د هغوی لپاره خو مونږ چې دی نو دا به د ټول معاشرې لپاره چې دی نو دا یو په دې کې یو سبق دی نو مینوالو ضرور چې دی دا وګورئ په دې کې چې دی نو ډېر زیات عبرت پروت دی نو امید لرم چې انشاءالله تعالی په دې یو څو خبرو باندې به تاسو چې ډېر زیات خوشحاله شئ او انشاءالله تعالی بیا به هم استاد محترم صاحب راځو په ضلالالدین نسیم صاحب آپ طرح کې ثوابه دې سره بیا هم راځو مختصر پروګرام به انشاءالله کوو او مختلف قسم موضوعاتو باندې به نور هنرمندانو سره هم خبرې اترې کوو او انشاءالله تعالی کوشش مو هم دا دی چې تاسو ته فایده ملوي تاسو ته ستاسو په دې مخونو باندې څه خوشحالي راشي کوشش هم زموږ دا دی دا چینل پښتون زرمې آفیشل چینل مقصد په دې معاشره کې د معاشرې د خلکو لا څه فایده ورکولو سره د دې په مخونو باندې خوشحالي او خندا راوستل هم دي نو نن چې موږ راغلي یو ترکیې ته استاد محترم سره نو د دې تاسو کلام واورېدو نو د دې هم زه ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ مینوالو سره مختصر کلام وړاندې کړ سر ډېره شکریه ادا کوم مننه جي د ګرانو مینوالو ډېره شکریه او ډېره مننه چې هغې زموږ دا کلام د دې نه مخکې چې ما کومه شاعري پېښ کړه او دا اوس چې په دې ویډیو کې ما کوم مضمون پېښ کړو نو د دې د اورېدو موږ د ټولو مینوالو ډېره مننه کوو. ډېره مننه ډېره شکریه مینوالو خبرې اترې مو وکړې او استاد محترم سره دې تاسو سره شاعري هم وړاندې کړه او نوي جنریشن ته دې چې دی نو په دې یو څو الفاظو کې ډېر زیات عبرتي خبرې هم وکړې نو امید لرم زما څومره هم کتونکي چې دي نو امید لرم چې دا به ډېر زیات خوښ کړي او بله خبره دا ده چې پښتون زلمۍ آفیشل دا زموږ چینل دی او بله خبره د استاد محترم هم یو چینل دی چې د هغې نوم دی د عشق سمندر نو ضرور مینوال دا ځان سره سبسکرایب کړئ ضرور سبسکرایب کړئ مخکې وړاندې هم کړئ او شیر یې کړئ لایک یې کړئ چې استاد محترم دا شاعري هم د دې دا مینه هم نورو مینوالو ته ورسي نو انشاءالله تعالی بیا به هم پروګرام ته راځو بیا به هم پروګرام کوو او راتلونکي پروګرام پورې بلال وفاله سره د خپل استاد
فضل ربی نصیب سے آپ ترقی ثواب ورکه اجازه چرته چې مو سیوالو سي خپل دعاګانو کې مې ډېر یاد ساتي وی مشه نصیب دها خلق خندا مشه نصیب دها خلق خندا سوچ چې بچی د پښتنو جوړې په دې شی سره ورکه خپل رور بلال تعالی سره د خپل استاد محترم فضل ربی نصیب سے آپ ترقی ثواب اجازه د وی الله پامای پاکستان زندہ باد.